د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمد اعظم خان د ناروغۍ له کبله په بیړني ډول تېره ورځ چې هسپتال ته وړل شوی نو د روغتیایي وضعیت خرابېدو له کبله پرون ساه ورکړې وه او هم په دغه ورځ په خپل پلرني کلي 400 پړانګو کې خور ته وسپارلی شو. په جنازه کې د پنجاب او سند صوبې وزیرلاګانو، د پښتونخوا صوبې کابینې، د پولیسو مشرانو، د عوامي نشنل ګوند غلام بلور، سینیټر هدایت الرحمن، سینیټر غفران، آفتاب احمد خان شیرپو، سکندر حیات خان شیرپو او نور سماجی، سیاسي او مذهبي مشرانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د قامي اسمبلۍ پخواني غړي مولانا ګوهر شاه د وزیر اعلی جنازه ادا کړې وه. د جنازې وروستو هغه خیبر نیوز سره صدارنګ خبرې کړې وې. ډېر د کار سړی بل دا ده چې دونه محنتي و چې سره دی نه چې د ډېر عمر ټول ورځ به یې داسې نیغ ناست خپل دفتر کې بل هغه ټول هاوس ټول نو قبضه کړ لږ غوندې حساب د قوانینو پابند سړی و د کار سړی و او دا ده چې مونږ د چارزې لپاره ډېر یو لویه سرمایه وه هغه موږ د هغې نه محروم شو. الله دې مغفرت نصیب وګرځوي. په دویم ورځ هم د وزیر اعلی دېرې ته د مختلفو سیاسي او سماجي خلقو سره تعلق لرونکي په ګڼ تعداد سره را روان دي. په دغه کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر امیر مقام، د عوامي نشنل ګوند صوبایي قائم مقام صدر امیر حیدر خان خوتی، صوبایي صدر ایمل ولی خان، سلیم سیف الله او دغه شان بیروکریټ هم راغلی وو. ایمل ولی خان د نگران وزیر اعلی اعظم خان باره کې صدا قسمه خبرې خیبر نیوز ته کړي دي. الله دې وبخي. اعظم خان کاکا یو ډېر لوی نوم او د اشنغر د خاورې دپاره یو ډېر لوی نوم او بیا د هغې کردار ټول عمر چې د هغې کم نظریه پاتې شوې ده بیا هغه په خپله نظریه ښه کلک ولاړ او د پښتنو خدمت یې ښه په کلاو زړه کړی دی او بیا د آخري ځل چې نگران وزیر اعلی شو نو څه وخت کې چونکې یو مشترکه حکومتونو زموږ هم ورسره ډېر ناستې پاستې راغلو نو ډېر غمجنو د صوبې په حالاتو کوشش یې کوو خپل محدودو چې څه هغې ته طاقت میلو کوشش یې کوو خو د الله د غاړې او نن یو خلا پیدا شوه. ایمل ولی خان دا هم ویل چې دا د پښتو روایت لري چې لا درېیمه پوره نه ده او د هغې باوجود ګورنر د خپلو مفادو لپاره غونډه رابلي. پښتو تقاضا ټول عمر دا وایي چې یو سړي ته به 3 ورځې صبر کوي او ما پرون هم دا خبره کړې ده داسې څه دنیا نه بدلیږي په 3 ورځو کې او زه یقین لرم چې په 3 ورځو کې به فیصله هم ونه شي خو چونکې دې وخت کې هغه خلک شته چې هغې نه پښتو ټکوي نه اسلام ټکوي بلکې هغې ځان له داسې لارې ګوري چې اختیار څنګه ترلاسه کړي. لکه ما چې پرون وویل ګورنر صاحب له د صوبې وزیر اعلی صاحب لا د خاورو ته سپارلی شوی نه دی او ګورنر صاحب په دې کې ولګېد چې زه څنګه بل وزیر اعلی خپل ولګوم یا مثال مشورې دپاره چې کسان راغوښتي دي نو د جی یو آی ګورنر مشورې له کسان راغوښتي دي او راغوښتي څوک دي د جی یو آی یو رهنما او د پی ټي آی پی یو رهنما. ما پرون دا خبره خدای شته ما چې کله بیان ورکړ نو ما ته ګورنر صاحب ټلیفون هم کړی دی بیا ما هغه ته وویل چې بھئی لکه تاسو نوره څه ګپ لګوئ او ما ته لږ دا وضاحت وکړی چې دا لیډر آف د پارټیز دي که نه دا لیډر آف د هاوس او لیډر آف د اپوزیشن دی. که چېرې محمود خان لیډر آف د هاوس و نو هغه پارټي چې کم حکومت کې وه که دې ته هم ځې نو بیا پکار دی چې د پی ټي آی پر رضا صلاح یو کار وشي. نن محمود خان لوټه شوی دی، نن محمود خان هغه پارټي پرېښې ده، نن محمود خان په یو ډب سرنډر شوی دی، نن محمود خان د هغې پارټۍ رهنمایي نه کوي نو که بیا همدغې لارې ته ځې نو بیا حق د پی ټي آی جوړېږي. بل خوا اکرم دوراني لیډر آف د اپوزیشن دی دا نه چې دی د جی یو آی لیډر دی نو اپوزیشن کې موږ ټول پارټۍ راتلو پکار دی چې د ټولو په مشوره یو کار وشي. بل زه دا ګڼم چې دې وخت کې آئیني طور دا اختیار نه لري ستا د اسمبلۍ د ماتېدو
یو نیم کال وشو زما په خیال چې یو نیم کال لږ ستا اسمبلی ماته شوې ده هغه اسمبلی ختمه ده د هغې اسمبلی په نتایجو کې چې کومې فیصلې شوې وې هغه شوي دي نن کو ګورنر دا فیصله کوي زما نه لیکلې دا خبره واله چې عدالت په ورله دا فیصله واپس کوي ځکه چې دا غیر عیني محمد اعظم خان د پښتونخوا د 400 د پړانګ کلي اصلي اوسیدونکی و. هغه د پیښور په پوهنتون کې قانون لوستی و او نور زده کړې په لندن کې کړې وې. نوموړي د روان کال د جنوري میاشتې په 21مه د خیبر پښتونخوا د چارسنبالې اعلی وزیر په توګه ټاکل شوی و. د وزیر اعلی په مهمو کارنامو کې په نجي سکولونو کې پښتو مضمون لازم کول ولس ډېر ستایي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.